السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو ورکلی وی امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ کوټه چمن آباد کې د ظلم انتها شوې ده یو ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده تېره ورځ یو شاه زلمي زوی خپل پلار ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړو هغه پلار یې قتل کړو چې پلار ورله د زوی مینه نه بلکې د ملګري مینه ورکړې وه پلار ورسره د ملګرتیا په رنګ یې وخت تېرولو خو هغه ملګرتیا کې دغه زوی خپل پلار سره وران شو په څه خبره باندې وران شو هغه ټولې خبرې تاسو سره زه دلته په دې ویډیو کې شریکوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتو نه ځان خبر کړئ دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ تر دې نشان ورڅخه خامخا ووهئ زموږ هر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي دوستانو مینوالو په کوټه چمن آباد کې چې تېره ورځ کوم افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې وه چې یو ظالم بدبخته زوی خپل پلار ډېر زیات په بد حال سره قتل کړی و چې بیا د کوټې چمن پولیسو هغه ظالم بدبخته نیولی دی او هغه ظالم بدبخته پولیسو ته ټول حقیقت راښکاره کړی دی ورته ویلي دي چې ما د پلار نه ښځه غوښته زما یو جینۍ سره یارانه وه زما یو جینۍ خوښه وه هغه جینۍ خوښولو په وجه باندې ما خپل پلار سره جنګ وکړو خپل پلار سره مې خوله ووخته او هغه وخت کې ما له ډېره زیاته غوسه راغله زه په ځان باندې پوه نه شوم او ما خپل پلار ډېر زیات په بد حال سره قتل کړو دا مونږ اخر کمې زمانې ته پاتې شو چې نن سبا به بچي د خپل پلارانو سره جنګ کوي نن سبا به بچي د خپل پلار خبره په ځان باندې نه وړي د خپل پلار خبره به نه مني بلکې خپله به مني او د خپله به کوي او بیا د هغه خپلې کولو نه بعد به خپل پلار ډېر زیات په بد حال سره قتل کوي نه دوستانو تاسو هېڅکله داسې کار مه کوئ چې په هغې باندې تاسو ته خپېمنتیا میلاویږي ستاسو کور ورته میلاویږي یا د ستاسو نوم پرې خرابېږي یا ستاسو عزت پرې خرابېږي ځکه چې ستا پلار د ستا د سترګو یخوالی دی ستا پلار تا سره څومره مینه لري خو ته دغه پلار سره مینه نه لري ته دغه پلار باندې ظلمونه کوي ته دغه پلار ډېر زیات په بد حال سره قتل کوي دوستانو پولیسو ته پکار دی چې دغه ظالم بدبخته بدعمله زوی ته ښه بدترینه سزا ورکړي دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ د نشان ورڅخه خامخا ووهئ زموږ هر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام